نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم او د احادیث مبارکه و پرنا کی ایو مسلمان بنده باندې الله جل مجلوه د طرفه د زکات د عبادت د فرض کېدو دپاره کم کم شرطونه مقرر کړي دي نو د هغې تفصیلات خو ډېر دي لیکن غټ غټ شرطونه چې کوم عام فهم دي او عام مسلمان وربانی پویدی شي نو هغه کې دو تاسو واورېده یو اسلام او دویم بلوغ. دریم شرط د مسلمان په مال کې په هغه باندې د زکات د واجب کېدو دپاره د زکات د فرض کېدو دپاره هغه عقل دی. کم مسلمان الله دی زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. الله تی عقل اغشتی او زمونږ او ستاسو په عرف کې ورته لیونی وي او شریعت کې ورته مجنون وي. قرآن کریم کې هم دا ټکي استعمال دي. مجنون دا د جنون نه جوړ دی او جنون د عربی په ژبه کې لیونتوب ته وایي. نو لیونی مسلمان که هر څومره مالداری خو تر څو پورې چې دی لیونی دی نه پې مونځ شته نه پې روژه شته نه پې حج شته او نه ورباندې زکات فرض دی. دو قسمه جنون او دو قسمه لیونتوب فقها ذکر کوي. یو ته جنون اصلی وي او دویم قسم جنون لیونتوب ته غیر اصلی وي. جنون اصلی دیته وي چې یو مسلمان یو انسان نعوذ بالله یا د مورنا لیونی پیدا شي
او یا دی بلوغ ته د رسیدو نه وړاندې لیونی شي دې ته جنون اصلي وایي او جنون غیر اصلي دې ته وایي چې یو انسان پیدایشي مروغ دی بلوغ ته چې رسیده بلوغ او بیا د ژوند او د زندګۍ په یو مرحله کې نعوذ بالله لیونی شو دنیا کې ډېر انسانان داسې دي چې هغه پیدایشي لیوني دي او ډېر ماشومان داسې دي بلوغ ته د رسېدو نه وړاندې لیوني شي او داسې خلک هم شته چې ډېره زمانه په روغ حالت کې تېره کړي الله دا اړخ او حالات راشي ورباندې او الله تینا عقل والی لیونی شي نه یو سړی روغ دی ځوان هم شه کاروبار هم شروع که مالدار هم شه لسته کالی هر کالی د خپل مال زکات هم ورکه او بیا پس حادثه کې اکسیډنټ یې وکړو بیماری پې راله نعوذ بالله چا پې جادو وکړلو او عقل یې لاړه لیونی شه نو د لیونتوب نه وروستو بیا د ده په سرمایه کې په ده باندې زکات نه دی فرض خپل هم پې نه دی فرض او په نور ورونو خپلوانو باندې هم دا نه ده ضروري بلکې نه ده جایزه چې د هغه د مال نه زکات ورکړي او یو زوی پیدایشي لیونی او یا بلوغ ته د رسېدو نه وړاندې لیونی شه پلار یې مالدار دی سرمایه دار دی او پلار یې مړ شه نو د دغه لیوني د پلار نه چې څومره مال حال پاتې شه بطور میراث چې دا د اولاد په منځ کې تقسیمیږي نو که دغه لیونی هلکو د هلک حصه به ورته رسي او که جینۍ وه د جینۍ حصه به ورته رسي او د دغه لیونی ورور په ورونو باندې دا فرض ده چې د هغه حصه به د هغه دپاره محفوظه ساتي د هغه وخته پورې به محفوظه ساتي چې تر څو پورې دغه ورور مړ نه وي مثلا څلور ورونه دي درې پکې روغ دي یو لیونی دي دوی خویندې دي او پلار یې مړ شو مور یې مخکې مړه ده نو د هغې پلار دا مال به په 5 حصو کې تقسیم شي یوه حصه به د څلورو ورونو ته میلاو شي او یوه حصه به په شریکه دواړو خویندو ته دا درې
چې کوم روغ ورونه دي نو دوی به د دې لیوني ورور دا حصه د ده دپاره محفوظه ساتي. که چېرته په دغه دریو روغ ورونو کې یو ورور د لیوني ورور نه مخکې مړ شه نو بیا د دغه ورور حصه د دې لیوني ورور د مال نه میراث نه ختمه شوه. کله چې د لیوني ورور مري نو د هغه مال به هغه دو خویندو ته رسي او د دو ورونو ته به رسي او کوم ورور چې د ده نه مخکې مړ دی د هغه زامن د دې لیوني تر په مال کې د نورو ترونو حصه نشي غوښتی او که دا لیونی مخکې مړ شو او دا درې واره روغ ورونه او خویندې ژوندی وي نو بیا به د ده هغه مال د ده د مرګ نه وروستو په څلورو حصو کې تقسیم شي. یوه به دا درې ورونه والي او څلورمه حصه به د دواړو خویندو په منځ کې تقسیم شي. خو دغه ورور چې تر څو ژوندی دی نو دا ژوندي روغ ورونه به د کال د پوره کېدو نه به چې کله دې حساب کتاب کوي د ده دا حصه به دې بیلوي د هغې نه به زکات نه ورکوي د دوی په حصه کې چې کوم مال رسي د هغې نه به زکات ورکوي. دریم شرط د مسلمان په مال کې د الله د طرفه د زکات د فرض کېدو او د واجب کېدو لپاره هغه څلورم شرط حولان حول دی. حول د عربۍ د ژبې لفظ دی کال ته وایي او حولان دا د کال تیریدو او د کال مکمل کېدو ته وایي چې د یو مسلمان ملک ته مال راغه او دغه مال د زکات نصاب ته ورسېده نو په کومه ورځ چې دغه مال د ده په مل کې د زکات د نصاب ته ورسېده د دغه ورځې نه به د ده کال سټارټ شي شروع به شي. راتلونکي کال کې په دغه تاریخ چې څومره سرمایه د ده سره محفوظه وه د هغې زکات به ورکوي. بطور مثال په یکم رمضان د یو مسلمان مال نصاب ته ورسېده 1,00,000 روپۍ ورسره راغلي او بیا په دې 12 میاشتو کې دا روپۍ کله ډېرېدي کله کمېدي کله ډېرېدي او کله کمېدي خو په راتلونکي کال د شعبان د میاشتې په آخرنۍ ورځ د راتلونکي کال د شعبان د میاشتې په آخرنۍ ورځ چې د ده سره څومره سرمایه وه نو د هغې زکات به ورکوي. دغه معنا ده د حولان حول. که شرط د کال پرې منځ کې
مال کمیدو نو د دې کمیدو لره اعتبار نشتا. البته کدا چې حالات راغلل چې هغه مال ټول پټوله د د لاس نه لاړو بیا مخکینی کار ختم شو. خبر ځان پوهیږي. اوس ګوره بطور مثال نصاب دی 1,00,000 روپۍ او په یکم رمضان باندې د لاس ته 1,00,000 روپۍ راغلی. شپږ میاشتې پس 2-3 میاشتې کې دا روپۍ 2-3 لکو روپو ته ورسېدې او په 5مه میاشت دا روپۍ دا د 1,00,000 نه هم راکمې شوې. نو 3-4 میاشتې پس په 9مه میاشت باندې بیا یې ګټه وکړه او دا روپۍ زیاتې شوې. نو کال به هم هغه د یکم رمضان نه معتبري. که داسې تاوان راغه چې دا نصاب مکمل ختم شو په یکم رمضان باندې 1,00,000 نصابو 3 میاشتې بس 10,000 شوې 6 میاشتې بس 20,000 شوې او په 9مه میاشت باندې داسې حادثه راغله چې دا ټول مال لاړو هېڅ ونه شو پاتې. او دا سړی دا مسلمان بیا حوصله شوی نه دی زړی بیلی نه دی بیا یې کار شروع کړ. چې بیا یې کار شروع کړ بیا پیسې لاسته رالي نو دا مکمل مال د ختمېدو نه وروسته چې کوم مال راځي د هغې کال به بیا هم د هغه وخت نه معتبري د کوم وخت نه چې دوباره بیا پیسې رالي هغه مخکینی نه به حساب. نو اول اسلام دی دویم بلوغ دی دریم عقل دی او څلورم حولانی حول دی کال پوره کېدل دی. دا کال په هر پیسه په هر روپۍ پوره کېدل نه دي شرط بلکې اوس مې درته ووي چې په یکم رمضان نصاب پوره شه نو د راتلونکي 10 تاریخ د شعبان پورې څومره روپۍ به دې منځ منځ کې راتلي دا به ټولې داسې شمارل کېږي لکه د یکم رمضان. نو په بعضې روپو به 2 میاشتې پوره شي په بعضو به 3 پوره شي حتی کې فقها تر دې پورې لیکي چې په 29 شعبان په 28 شعبان ستا سره 10,000 روپۍ دي او په 29 شعبان باندې د کال د پوره کېدو نه 1 ورځې وړاندې 1,00,000-2,00,000 روپۍ درته راغلي او بیا په 30 شعبان باندې ته حساب کتاب کې هغه پرون چې کومې پیسې راغلي دي هغه هم ورسره هم شماري د هغې سبب او دارنګې د دې بالعکس ټول کال در سره لکونه روپۍ دي او په 29 شعبان باندې غلا وشوه ډاکه وشوه اور ولګېده نور تاوان دې وکړه او لکونه روپۍ درنه لاړې نو د نصاب د کال د پوره کېدو د ورځې نه 1 ورځ وړاندې چې کومه روپۍ لاړه د هغې زکات هم لاړو هغه زکات هم ساقط شو د هغې زکات به نه ورکړي.
نه دا مسله فقهاو تفصیل سره ذکر کړي. زکات عبادت دی او چې عبادت دی نو روجا دا موږ د اسلامي تاریخ مطابق نشو که د انګریزي تاریخ مطابق انګریزي حج عبادت دی دا حج موږ د انګریزي د عیسوي تاریخ مطابق ادا کوو او کنه د اسلامي نو دغه رنګي زکات عبادت دی. اصل مسله دا ده چې یو مسلمان به حیثیت مسلمان چې د زکات د ورکړې دپاره د زکات فرض کېدو او د ساقطېدو دپاره حساب کتاب کوي نو د اسلامي تاریخ په رڼا کې به کوي. د اسلامي تاریخ او د اسلامي کال په رڼا کې چې کال مکمل کېږي زکات به ورکوي. او دا حج دپاره خاصه میاشت مقرره قرآن کې الله وی الحج اشهر معلومات دا حج مشهوري میاشت دي. د روجې دپاره مخصوص میاشت مقرره ده. کومه میاشت؟ د رمضان. او د زکات د فرض کېدو دپاره شریعت خاص میاشت نه ده متعینه کړي چې یا د رجب میاشي یا د شعباني یا د رمضاني یا بلې نه. په ټوله دنیا کې چې کوم د یو عرب نه زیات مسلمانان دي د دې ټولو دپاره دا حکم دی چې د هر مالدار مسلمان د زکات د فرض کېدو تاریخ به د هغه وخت نه او د هغه میاشتې نه وي په کوم ورځ باندې چې دی صاحب نصاب شو.